نن د پاکستان اور آسټرالیا ډومبنی ټي20 میچ دی. په دې ټي20 میچ کې به د پاکستان کم کھلاړیان شامل وي. آسټرالیا کم سکواډ د پاکستان د طرف اوپننګ بسوک کوي ځکه سایم ایوب هم په دې سکواډ کې نشته دی. په دې باندې تفصیلا خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. بل دا میچ په غرمه 1 بجې د پاکستان په ټایم شروع کیږي. غرمه 1 بجې د پاکستان په ټایم شروع کیږي. جی راځو د سکواډ طرف له چې په دې سیریز د پاره پاکستان د طرف کم کھلاړیان سلیکټ شوی دي، کم سکواډ جوړ کړل شوی دی، په هغې باندې خبره کوو او بیا په پلینګ 11 باندې هم خبره کوو او دې نه پس بیا د پاکستان اوپنران به څوک څوک وي په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. ډومبنی که چېرې تاسو په سکواډ باندې نظر واچوئ جنوب آسټرالیا خلاف ټي20 سیریز دپاره چې کوم سکواډ دی، کپتان خو ښکاره خبره ده محمد رضوان دی، عرفات منحاس، بابر اعظم، حارث رؤوف، حسیب الله خان وکټ کیپر، جانداد خان، محمد عباس آفریدی، محمد رضوان وکټ کیپر، محمد عرفان خان، نسیم شاه، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا، شاہین آفریدی، سفیان مقیم اینڈ عثمان خان. دا د پاکستان ټي20 سکواډ دی. دې نه به 11 کھلاړیان تیاریږي، 11 کھلاړیان به پک کړل کیږي د ډومبني ټي20 میچ دپاره. کم 11 کھلاړیان دی خو به میچ نه پس پته لګي چې څه ټایم تاسو شي هغه ټایم به پلینګ 11 مخې له راشي. خو دې کې که تاسو نظر واچوئ نو ښه ټیک ټاک زبردست سکواډ چې کوم دی زبردست پلینګ 11 دې نه تیاریږي. فاست بالران پکې هم شته. جانداد خان لا غټه موقع ده کېدای شي نن ولا میچ کې چانس هم ورکړي او ښه بالر د جانداد خان دی نه علاوه عباس آفریدی دپاره هم غټه موقع ده چې د آسټرالیا په کنډیشن باندې ګیم وکړي. بل صاحبزاده فرحان اوپننګ حوالې سره دا خبر مخې ته راځي چې صاحبزاده فرحان اور محمد رضوان به اوپننګ کوي. چونکې ډېر خلکو وی چې کېدای شي بابر اعظم اور محمد رضوان اوپنران شي، خو صاحبزاده فرحان چانسز ډېر دي چې هغه محمد رضوان سره اوپننګ وکړي. ون ډاون باندې به هماغه بابر اعظم راځي او هغې نه پس نور کم د پاکستان پلینګ 11 تیاریږي د هغې مطابق په سکواډ راځي. خو که د آسټرالیا په ټیم باندې موږ نظر واچو نو د آسټرالیا ټیم څه داسې خاص ټیم نه دی او د هغې چې کوم مین کھلاړیان دي هغه په دې ټي20 سیریز کې نشته. آسټرالیا چې کوم ټیم دی هغې د بارډر گواسکر ټرافۍ تیاري شروع کړې ده. بارډر گواسکر ټرافي د آسټرالیا انډیا سره وي چې دا د 1996 نه تقریبا دا ټرافي شروع شوې ده او دا د دې کې د انډیا سره میچز کوي. چې په دغه بارډر گواسکر ټرافۍ کې د انډیا او د آسټرالیا 15 ټیسټ میچونه وي. دې حوالې سره د پاکستان چې کوم کوچ دی جیسن ګیلسپي هغه هم ډېر زیات د غصې اظهار کړی چې آسټرالیا د بارډر گواسکر ټرافي تیاری کوي خو پاکستان سره فل سټرنګ ټیم میدان له نه کوځي. پاکستان سره سیریز چې کوم دی د آسټرالیا دپاره اهم نه دی او آسټرالیا دپاره اهم چې کومه ده هغه بارډر گواسکر ټرافي ده. چونکې وایي آسټرالیا ته داسې نه دي کول پکار، هر سیریز آسټرالیا دپاره اهم دی. نو دې کې جیسن ګیلسپي د آسټرالیا په منیجمنټ باندې هم غټ سوال اوچت کړی دی. د آسټرالیا په منیجمنټ دی هم د غصې اظهار کړی دی چې تاسو له ولې د پاکستان د ټرافي د پاکستان د سیریز امپورټنټ نه دی او تاسو ځئ د بارډر گواسکر ټرافي تیاری کوئ. جی نو دا د بارډر گواسکر ټرافي حوالې سره هم لږ ډېر اپډیټ شو د پاکستان او د آسټرالیا نن ډومبنی ټي20 میچ دی. میچ نه پس به کمپلیټ انالیسس کوو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.